بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی. کتونکو دا ما سره چې کوم رور ولاړ دی دا د ثوابین راغلی دی، په ډېر امید سره راغلی دی، په دواړو سترګو باندې معذوره دی، د به څومره مزل کړي، په څومره سخته به دې ځای ته رارسېدلي، او چا ورته لب خان شیرپو ښودلی چې د هغه خواله ورسمه، نو په کوم امید چې راغلی خبرې به اورو، ضرور به ورسره تعاون کوو. نوم دې څه دی؟ زما مبصر نوم دی او ثوابی شوي اړې شوي کلي خلیل کې اوسمه. زما یو دوکان وړوکی غونته، نو هغه د نن نه 8 میاشتې مخکې غلو وو، نو اوس مې څه کاروبار نشته، دلته سبق او پړهایي کومه، هغې 3000 روپۍ راکړې، خو لکه په هغې ګزاره نه کوي، نو قرضداري شوی مې هم ډېر او دوکان مې هم لکه غلو والی دی. زه هم چې دومره سوچ چې صرف زما دا دوکان دوباره په خپل حال باندې شي، چې صرف دا دوکان مې روان شي، نو لکه دا به ما سره غټه نیکي. مور پلار دې شته؟ مور او پلار مې شته، هغې هم جدا کړی مې، ورونه هم جدا کړی مې، بس کور کې ځان دی، 2 بچي واده دې کړی؟ او چې 2 بچي مې دي. ښه، د موبایل نمبر دې څه دی؟ 0346 5969 799. مې ووایه 0346 5969 799. دا ته ورته څه روزګار کولی شي؟ قصد دې څه دی؟ زما کریانې دوکان و، نو ستا نظر نه لګي، نو هلته چې زه خپل دوکان کې خپل څه شي کړم، هغې ما ته پته لګي، ما 3 کاله وکړو، خو اوس دا 8 میاشتې چې غلووال دا کسې ناست یم، اوس مې کاروبار نشته دی، او بل هلته زموږ خپل کورونه هغې کې څوک رانې مانې نه کي، زه کلي کې یوازې ګرځم، 12-13 کیلومتر مزل دی، دغه سبق له پیاده ځم راځم، خو ناشنا علاقه کې بیا نشم ګرځېدی. او هغه دوکان چې کوم دی نو هغه د نغلو و؟ هغه غلو و، نو اوس دا کسې ناست یم. دا ځای راته چا وښودو؟ دا ځای خو یاره زه ډېر میډیا ورپسې وګرځېدم، خو یو واخر تاسو چې تاسو سره مې رابطه وشوه، کینې زه ما شپږ ورځې طاهر خان ته هم تېرې کړې، کاشف بھائی سره مې هم رابطې کولې، کاشف بھائی ته ما بېګا بیا وویل یاره که استاد سنجد پټرول څه خرچه لګي به هم زه درکړم، خو ته ما خواته راشې، ما ته خپل ځای وښایه زه به درشم. هغه ما ته وایي چې ثوابی کې نور ریکارډنګونه راشي، زه به دا خوا درځم، داسې زه نشم درتلی، او خپل ځای راته نه، خو بیا مې بېګا سوچ کړو، بس ستا یو ویډیو مې کتلی و، هغې په ذریعه زه رالمه. ګرانو کتونکو مونږ خو نور څه نشو کولی، خو تحریک لبیک لخوا چې کوم دی دا بچو دپاره کپړې لوښي دا غوټه لږه ځان سره ونیسه، او تحریک لبیک والا ته ډاکټر شفیق صاحب ته چې کوم دی نو هغې ته دوا کوئ، دې کې سودا هم ده، او ورسره چې کوم دی نوې کپړې هم دي، صحیح د ماشومانو لپاره، او نور ورسره یې خپنې رابطه کولی شئ، په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، خو مونږ سره تاسو امداد کوئ نو بلکل را سره کولی شئ، خو ضرور دا معذوره په خپلو مرستو کې یاد وساتئ. ډېره مننه. کتونکو لب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق خپل مرستې جاري ساتلي دي، او په دغه کې لبیک والا ډاکټر محمد شفیق صاحب حاجي آباد شریف زموږ سره مسلسل مرستې کوي. دا کومه بچی چې راغلی د خپل نیا سره راغلی ده، د دې بچی سرې د 2 خویندې دي، یو یې ماشوم تنکي روډ دی، پلار یې پالج وښلی دی، په بهر ملک یې ژوند کو، بل ورځ هم راغلي دلته نه موله سودا ورکړې وه، د دې مونږ ویډیو هم کړې ده، تعاون هم ورسره یقیني کې ډېر ضرورتمند دي، خو بیا یې والد صاحب یې کال وکړو چې څه سودا شته دی او که نه، نو مونږ ولې لږه شانتې سودا ده ورسره چې کوم دی نوې کپړې دي، او کپړو سره چې کوم دی چونکې یخني ده، دا ونیسه بچی دا صادر غټ، او دا وګوره جي دا ډېر قیمتي صادر دی، دا لبیک والا چې کوم دی مونږ ته کومې ګوتې را لېږلي دي، په دې کې چې کوم دی نو اوچه سودا هم ده، او نوې کپړې او پیزار هم پکې دي. بچي چا را سره رابطه کړې وه؟ نه لا نه ده کړې. امداد چا نه دی کړی بچي؟ تاسو 2 خویندې؟ پلار دې هماغه شانتې بیمار دی؟ یو ورور دی؟ خوراک څښاک هم نشته؟ نو دوی سره مونږ واده کړی وه چې کله څه راځي نو تاسو به بلکل راځئ او مونږ به درله درکړو، نو ضرور ورسره مدد وکړئ، ضرور ورسره تعاون وکړئ. په یو کور کې 2 جینکې وي، یو ورور وي، او پلار چې کوم دی هغه پالج وښلي وي، نو لکه ګټې وټې خو بل څه نشته که نه، نو دا هغه اصلي حقدار خلک دي چې عزت یې هم بخالي او چاته لاس هم ونه نیسي. خو دا بچی نن دا نیا راوستی ده، نو مجبورۍ نه راغلی، نو ضرور یې مدد وکړئ. څه وی بچی په دې موقع ضرورت دی که نه؟ دا به ځان سره والې ښه بچې، او دوا به کې لبیک والا ته هم صحیح ده، او انشاءالله چې بیا څه وي نو ویې به ورته ښه ضرور ورسره مدد وکړئ. ډېره مننه. خوشحاله